بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خانه ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو، د پاکستان په سیاست کې د تیرو څو میاشتو نه او خصوصا بیا د تیرو څو ورځو نه یو ډیر ګرم ماحول و. د یو نوي کنسټیټیوشنل امندمنت خبرې کېدلې، 26th constitutional amendment of the constitution of Pakistan. اول خو دغه امندمنت په باره کې ډېر څه کنټروورشل او متنازعه خبرې مخې ته راتللې. دغه د دې امندمنت ډراپ چا تیار کړی دی او دغه کې دیسو په دغه کلازز څه دي. نو په دغه سلسله کې د پاکستان تحریک انصاف علي محمد خان د نېشنل اسمبلی کې د لا منسټر نه تپوسو کو په خپل سپیچ کې چې یاره لا منسټر صاحب دا ویلی شي چې دا ډراپ تیار کړی چا دی. بهرحال راځو دغه سلسله د 20 او د 21 اکتوبر په شپه باندې سرته ورسېدله. دغه کنسټیټیوشنل امندمنت پاس شو، د سینټ نه هم پاس شو، د نېشنل اسمبلی نه هم پاس شو. پریزیډنټ آصف علي زرداري په هغې باندې ساین وکړو. د پاکستان تحریک انصاف په هغې باندې خپل تحفظات دي، کوم چې دا بار اسوسییشنز دي د هغوی خپل تحفظات دي. خبرې کوو په دغه کې چې کوم اهم کلازز دي، اهم امندمنټس دي، په هغې باندې خبره کومه. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا 26 کنسټیټیوشنل امندمنت د یو کانسټیټیوشنل بینچ خبره کوي او دغه کانسټیټیوشنل بینچ چې دی نو دغه د سپریم کورټ اف پاکستان یو پیرالل تصور کیږي. دغه کانسټیټیوشنل امندمنت د دې ممبرز به نامینیټ کوي د جوډیشل کمیشن اف پاکستان او د دې کار به چې کوم کانسټیټیوشنل میټرز دي هغه به هینډل کوي. کوم چې آرډنري میټرز دي نو هغه به د سپریم کورټ سره پاتې شي او کوم چې کانسټیټیوشنل میټرز دي نو هغه به دغه چې نوی کوم کانسټیټیوشنل بینچ دی دغه به هغې ته حواله شي. دویمه خبره په دې کې دا د چې کوم د آرټیکل 184 د لاندې د سپریم کورټ اف پاکستان سره چې کوم د سموټو پاور نو هغه هم د دې نه واخیستلی شو او اوس دغه سپریم کورټ سموټو اکشن نشي اخیستلی. سموټو اکشن هغه اکشن و چې کله به سپریم کورټ په هغه ډومینز کې انټرفیرنس وکړو یا به د هغه اکشنز د داسې اکټیویټیز خلاف اکشن واخیستو چې کوم به پیورلی د ایگزیکټیو په ډومین کې راتلل، یعنی د حکومت په دایره کار کې، په دایره اختیار کې چې به کوم کار و نو د هغې کار خلاف به سپریم کورټ اکشن واخیستو. اوس دغه فیصله یا دغه اختیار د سپریم کورټ اف پاکستان نه واخیستلی شو په دې نوي کنسټیټیوشنل امندمنت کې. بله اهمه خبره په دې کې دا ده چې کوم د چیف جسټس اپوینټمنټ دی په دې نوي کنسټیټیوشنل امندمنت کې نو هغه به داسې وي چې یو سپیشل پارلیمنټري کمیټي به جوړیږي. دغه سپیشل پارلیمنټري کمیټي به 12 ممبرز وي، 12 ارکان به وي د هغې. د هغې به 8 یعنی 8 ممبرز به د نیشنل اسمبلی نه وي او 4 ممبرز به د هغې د سینټ اف پاکستان نه وي. دا په دې کې چې بیا کوم د اپوزیشن او د گورنمنٹ پارټیز دي نو د هغوی چې کوم پروپورشن دی په ایوان کې نو د هغې مطابق پر دوی ممبرز په دې کمیټیز کې شاملیږي. په دې کمیټي کې دا کمیټي به د 3 موست سینیر ججز چې هغوی کې به یو کس چیف جسټس اف پاکستان دپاره نامینیټ کوي. دا به پرایم منسټر ته ځي او پرایم منسټر به فاینلی پریزیډنټ ته دا لیږي. نو یو خو دا و چې مخکې آرټیکل 175 انډر به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس هغه څوک جوړېده چې هغه به د موست سینیر جج سینیارټي پرنسپل دی ته ویلی کیږي. په دې کې اوس یو نقصان چې انالیسټس وایي چې دا نقصان به د دې کیږي چې کوم دغه 3 موست سینیر ججز دي نو د هغوی فوکس او کنسنټریشن به د حکومت د خوشحالولو په باندې لګېدلی وي په ځای د دې چې هغوی خپل کوم دغه کنسټیټیوشنل میټرز دي، کوم دغه
د دوی کومه ډیوټي ده، نو ځکه چې هغوی ته به دا پته وي چې یاره دا کمیټي ده، دا به هغه کس اپوینټ کوي چې کوم د ګورنمنټ فیور وي. نو دغه یو نقصان انالیست وایي چې د دې مخې ته راتلی شي. په دغه کنسټیټیوشنل امندمنټ کې بله اهمه خبره دا ده چې د چیف جسټس چې کوم ټینیور دی، کوم ټرم دی، نو هغه 3 ایئرس دی. 3 کاله به دی پوره کوي، بعد د هغې نه به دی ریټایر کیږي. مخکې به داسې وه چې کوم د موسټ سینیر جج به و، نو هغه به چیف جسټس اف پاکستان جوړ شو. بیا چې به د هغه د ریټایرمنټ په ایج کې څومره وخت پاتې و، 65 ایئرس باندې د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس ریټایر کیږي. نو که هغه به 1 ایئر ټایم تیر کو ایز ا چیف جسټس، که هغه به د هغې نه کم ټایم تیر کو، نو په 65 ایئر باندې به هغه ریټایر کېده. اوس به دا 3 ایئرس د ټینیور شو. بله خبره په دې کې اهمه دا ده چې د جوډیشل کمیشن اف پاکستان دا چې کوم د های کورټ ججز دي، نو د هغوی چې کوم سالانه پرفارمنس دی، کارکردګي د هغوی د هغې به ایوالویشن کوي چې دوی څومره کیسز دوی ته ټارګټ ورکړلی شوی دی، دغه کیسز دوی څومره پورې سالو کړل، څومره ورته پاتې دي، څومره کیسز دوی ته پینډینګ دي. د های کورټ د ججز سالانه پرفارمنس به اوس دغه جوډیشل کمیشن اف پاکستان کوي.